دوی خپل منځ کې یو بل په چړوم والي دي، یو بل له سرونه مات کړي دي لګول او پیغلې میلوریانې پرتې وي، دوی ټولو نه کمبلې لرې کړلې. پولیس خو د ځان نه راځي که نه، خو چې هلته پولیسو ته حواله کړي سوله ورکړي نو خامخا بیا منډه وي. زه د ابراهیم مور یم، ابراهیم مې مشر زوی دی، عزیز مې کشر زوی دی، بل به بسې شهزاد دی. د سدیس ورکوټې دي د ټولو کشر دی، د سدیس غوا ساتلې باره د دغه سړي غوا پرې راللې، د سدیس غواو جګړه وکړه، د سدیس هغوی ووخو. بیا هم د دوکان مخې ته ناست وو، زموږ د سړي ګیلې له ورلل. خاوند مې بازار ته روان و، زوی مې ورته ګیله وکړه چې دا ماشوم څوک داسې نه وي، ورته ډېر سپک رد بد وي، کنځل یې ورته وکړه. د هغې باوجود هم زما خاوند جګړه نه کوله، هغوی زما غزوي ته هم لاس ور واچوي، ښه مو کړه زور وراکړي. بیا مې بل زوی د دیوال سره بار ولاړ و، هغې هم رالو وخو، په 2 کسې په چوکو راګیر کړو، یو دوکاندار و یو مقه سړی و. بیا ما ولیدل زه بار ولاړم، ما دوی ته چغې کړله، ما ویله کې مړ کړو، نو هغې ته خلاص کړو. بیا هم زما خاوند وي بهر دا کور ګاونډ دی، جګړې مه کوئ. ماښام کې موږ له جواب راولېږو، وي موږ به په کور درځو. د زوی چې مې دیوال ته ولاړ و هغې رالاول په 2 کسو وخو، بیا جواب راولېږو ماښام به په کور درځو. ما ویره داسې جګړه خو نه ده، خو دوی سوک سپېړه وکړه، زیاتې خو دوی وکړو، د ځناورو جګړه کړې، انسانانو خو نه ده کړې، خو څاروي وو. بیا دوی ماښام په کور رالل، کور ته څنګه رالل وی چې موږ په جرګه رالو، یو 4 کسان مخکې راللو. وی موږ په جرګه رالو، وي ستاسو دا روغه فیصله موږ د خدای د رضا لپاره راکوو. موږ وی زه بس دوی راغلل فیصله کوي، د خیر سوال موږ کوو خدای ته. وی کټ وله روباسئ، کټ هم وله وویستو، چې هم بله باندې کړله. د هغې باوجود دوی داسې وکړل چې دوی جرګې ته خبرې ته کېناستل، دوی ډېر شي سړي روست وو. دا دیوال چې دی دا سراسر شاته د سړو ډک و، ښه ډېر خلک و. ټول په کور رالل، بچي رالو وهل، ډزې یې وکړې، سپې پکې ولګېدو، زنګاغه مړ شو. په کور یې ډزې وکړلې. دا پردي سړي مقص شر واله کسان و، دې کې د تخبې کسان و، دې کې د شاخ کسان دي، دې کې د دې کلي کسان دي. دومره کسان په موږ رالل، زموږ د کور بېعزتي وکړه. زه په 2 کسه سړو راګیره کړم، ویې والم، زما بچي ووالل. زما زامن خو 4 کسان و، هغه 8 کسان و، د 200 نه بلا کم دغه و چې دونه خلک راټول شو، خو نه د خلاصي څوک ورطرفه ډزې کېدې. بیا هم زه چې ډزې چې وروشوې زما بچي وتښتېدله، هغوی پرېښودل، ویې تښتېدل. دوی خپل منځ کې یو بل په چړوم والي دي، یو بل له سرونه مات کړي دي، او د هغه ډزې هم په خپل منځ کې په یو بل کړي دي. کړي په مونږه وي، خو پکې په خپله خدای ولګولو دغه شو پکې. د هغې دعوې په مونږه وکړه. پولیس رالل، موږ پولیس منو، د حکومت هر څه منو، ولې چې موږ د حکومت په ملک کې اوسېږو، موږ حکومت منو. موږ د هغې باوجود زما خاوند بي بي وکړه، زما زوی بي بي وکړه. بیا پولیس رالل، چاپې واچوله، زما خاوند یې بوتلو، وی را پرېږدوي. بیا پسې ما سړي ولېږل، په سوال مینه ته ماښام شپې له راخلاص کړو، 12 بجې وې د شپې چې راغی. سهار وختي بیا لاړو، وی 170 دي، 170 مې ورکړلې پرونه. باغې باوجود دې د سهار وختي دوی راله، مونږ منځونه وکړل، 10 لاستو زنانه دي، ټولې کور کې نارینه کم دي. دغه 2 زامن، یو مې زوی کور کې و، یو مې خاوند کور کې و. دوی چې ور مات کو او آزاد راننوته. په کار دوی له دا نه و چې ګنې دا خو دوی موږ ته اواز کړی وي، د کلي مشر یې راوستی وي. د کلي کې خو لږ مشران نه دي، دوی موږ له ور مات کو، پولیس راننوتل. موږ ټولې په کوټو کې ښځې پرتې وو. دوی یو ته وایي پاسه په زمین ګورم لاس ته ورغی، په کټ ته پاسه دا پولیس والا به روخاتو او د لیټونه ولګول. د دا نه لیدل چې دا زنانه ده چې پرې زنانه د پاسه دې ورخاتو، د دا لیټونه لګول. او پیغلې میلوریانې پرتې وي، دوی ټولو نه کمبلې لرې کړلې، پکې لګېدلو د پکو شور و. زنانه دي چې منځونه وکړي او سبق وایي، بیا هم لاس ته وي. دوی ته هغه هر څه لرې کړل. دا زما یوه بېعزتي نه شوله، دا دوی زما سویم دل دی چې زموږ بېعزتي کوي. په کور راله، زوی راله بوتلو. د کور د شوکې لپاره مې یوه تماچه په کور کې ایښې وه، ولې زه به په حفاظت لپاره پرې کور کې ځان له څه ساتم نه. زما داسې کور دی چې بس هر سړی را باندې راځي، زه بېوسه یم، د جواب مې ځای نشته. حکومت زما دغه نه کوي، حکومت تېرې د په ما راځي. ښځې پولیس نو ښځې پولیس په مخکې راغلي به، موږ بیا راپاڅولي وو که نه، موږ خو سړو پولیسو راپاڅولو. او بله شپه چې راغلي وو، 3 کسه پولیس وو، زما دغه انګور باندې په مشین ګزار وکړو، ګزار یې ورکه، هغه تې په وروسته شوه، په چغه شوه. هغې به ورته یو مخې وې خانجي ده پکې رانه مه وړه، دا شیشه رانه مه وړه، او وي بې مړي م کوې او ډزې م کوې. مونږ څه چل کړی، په څه په مونږ دا دروغ ولې ویلې کېږي؟ مونږ د ټولو نه دا هغه کوو چې زمونږ خو سیس سره نشته، مونږ له دوی څه لار وباسي که نه. دا مې د خاوند او د زوی دغه دي، ډېر ضمانتونه 170 هغې لاولې بي بي اې وکړې، پرونه 170 ورکړي. د دې باوجود زما په کور دا پولیس څنګه راتلو، دا چاپه بېعزتي زما څنګه کېږي؟ زه ارشاد مې نوم دی، له ګل آباد یم. هغه خبر چې دا زما مشر ورور دی، خو لکه اوسه پورې د دې واقعه لکه دوی چې دغه شی نه، زه خدای شي بیمار یم، لکه زه دې خانې یم راغلی. بیا چې دغه شو نو ما پسې مې سهار وختي دا روندار مې راله، او چې دغه شانتې کار وشو په کور باندې چاپه ولګېده، که نه.
او د دې نه دا خبره چې زموږ په کور باندې چاپه وکړې پولیس والا راغلل او درې موبایلې وې او دوه موټرې وې او چې دوی راغلل زموږ ډایرکټ راغلل او د ماشومانو دا بسترې مو غورځول یار یو سامان په دې په وجود باندې لکه دوی بکسونه هم راغورځولي دي هر څه دوی چېرې 500,000 روپۍ دې بکس کې پرتې وې او کالي دی کالي پروت و کالي هم اوس نشته 50,000 روپۍ هم نشته که نه نو زه دوی ته وایم لکه داسې چو صاحب چې لکه نوی راشي نو خامخا دله دا پکار دی چې د علاقې یو مشر ځان سره والي یو علاقې ته چې ورځي نو خامخا مشر والي هغوی ته خو پته لګي که نه چاپه هم لګي نو هغه چاپه چې لګي چې مشر خو ورسره که نه د علاقې یو ناظم خو ورسره که نه او دوی سره نه لیډیز پولیس او نه خبره چې د کلي مشر ورسره او دغه شان ډایرکټ راغلل او دوی دا وکړه زه لکه ډي پي او صاحب ته هم وایم زه ډي جي ته هم وایم زه د وزیر اعظم صاحب ته هم وایم چېرې د دې دا خبره چې دوی حکومت انتظامیه چې کومه ده دا پولیس والا چې دوی د رویه داسې ورکړي چې دوی چې ورځي یو ځان سره وکړي یو مشر خو اخلي که نه که نه د دوی بکسونو سره څه کار او بکسونه یې غونډ راغورځولي دي بسترې راغورځولي دي ښه دا المارۍ غونډې کتلي دي هر یو څیز ځای راغورځوي تاسو ولیدله نو دی دا خبره چې پیسې دا دي اخیستي دي کالي اخیستي دی اوس مهرباني دي وکړي چې دا کالي او دا پیسې کوم پولیس والا اخیستي لکه پولیس والا اخیستي سی جو به دې نه خبر پولیس والا وبه اخیستي پولیس والا دغه کولو نو هغه پیسې او کالي دې ورسوي د تقبې نه کس راځي د بل ځای نه دي هغه دلته لګي نو د دې پېژنګلو دي وکړي چې د تقبې نه دا کس راغی دلته ولګېد په څو لګېده چې هغه کس راغی په څو لګېده هغه مودی په کار چې مودی لګېدلی وي که د دوی به څه کس و د دوی به څه کس و په دې دغه بیا راوښتي او کسان یې دلته تېښتي دي ولې چې پولیس خو د ځانه نه راځي پولیس خو د ځانه نه راځي که نه خو چې هلته پولیسو ته څه حواله کړي څه وله ورکړي نو خامخا بیا منډه وي سابقه زه ناظم پاتې شي که نه خو لکه کوم ته چې پولیس ورغلي موږ ته هلته ګل آباد ته راغلي نو هم به اطلاع کړو چې لکه موږ درځو په پلانکي ځای چاپه لګو موږ وایي ښه راځئ دا نور څه مسله هلته مخکې موږ اطلاع کوله پولیس پر اثر ولته وایي ښه ډایرکټ به موږ ورسره کوو خو د اوسه پورې خو لکه دا کوم پولیس چې راشي نوي سی چو چې راشي هغه ډایرکټ چاپې لګي هغوی یو خپله رویه دا کړي چېرې زمانه دا خلک ویرېږي د پوه شي هغه غریبانان دي هغوی خو خامخا د پولیسو نه یېرېږي هغه چې اتور جامې ویني نو منډې وایي خو چې دا خو د حکومت خلک دی که نه اوس نه بدماشان یو د هغوی نه خامخا بیا دا خبره چې ورته ولاړ کوم چې غټ خلک وي خو دا شي خو څوک ورته پورته مو ګوري کوم چې ښه مضبوط خلک وي کوم چې پولیس والا دا خبره چې سوچو شو دغه شو نو دا خبره چې دلته چې کوم ښه مضبوط خلک وي او هغوی سره پیسه رسي هغوی سره په خدای شي هغوی ته سلامونه کوي دا موږ لیدلي دي نو زه دا اوس هم وایم چې زه ګوره سابقه لکه زه سابقه ناظم یم که نه زه ورته دا وایم چې یاره دا زیاتې مه کوئ لکه دا زیاتې ښه نه دی چې کوم ځای ته ورځئ نو ځان سره د کلي مشر بوځئ نو زه هغه دا کوم او شکریه ادا کوم چې ډي پي او صاحب هم د دې کې اکشن واخلي او دسته کې زموږ د خپل امانت هم ورسي او دا کسان هم پرېږدي